أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم شیطان یروی تاسو لرا الفقر د غریبینا ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء ابي حیاء سرا والله یعدکم او الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرتن دلوی بخشش منه د خپل طرفنا وفضلا او د فضل والله واسع علیم او الله تعالی وسعت والده علم والده د دور کونا الله تعالی په لار کې د مال لګولو ترغیب او بیان شروع دی. قرآن کریم بیان کی چې کله تاسو الله په لار کې مال لګوئ نو شیطان به تاسو ته قسمه قسم وسوسې په اړه کې اچي د غریبۍ او د فقر او تنګدستۍ او د مستقبل باره کې خدشات بدل پړه کې پیدا کی چې مال ملګوا د مستقبل غم وکا ځان له جمع کول پکار دی جمع پونجي پکار ده نو تاسو به شیطان یری د غریبۍ نه تنګدستۍ نه او د فقر نه او د سخت حالاتو نه خو تاسو به د الله تعالی په خزانو باندې نظر ساتئ چې الله تعالی نن تعالی درکولی شي نو سبا هم درکولی شي چې الله تعالی نن ستا لاس کولو ساتلی دی او مالی و ساتل درکړی دی هغه الله تعالی آینده کې هم دک شان دی د الله تعالی خزانې نه کمیږي او نه په اندازه کېږي او نه تنګېږي. الله تعالی هر ورځ په یو نوي شان سره دی بلکې الله تعالی به تاسو له دین هم سیوا درکړي. او آیت کې اشاره ده چې د رحمان او د شیطان دا جنگ د شروع نه را روان دی. دا مقابله د شروع نه چې کله نه الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کو دنیا ته راولېږو دا وخت نه د رحمان او د شیطان دا جنگ شروع دی. الله تعالی ته د خیر کارون ته رابلي په مختلفو طریقو سره د انبیاء کرام علیهم السلام تعلیمات او د آسمانی کتابونه دا د انسان د فائدې او د خیر د پاره دي او شیطان چې دی به همیشه تا شر ته بے حیاء ته ګناهونو ته قسمه قسم خبرو ته به دې رابلي. الله تعالی ته جنت ته رسول واړي او شیطان چونکې په خپله جهنم ته روان دی هغه ځان له بلا ملګري جهنم ته بوتله غواړي. هغه دا ویلو چې ځان له به یو حصه جوړوم جهنم ته به ځان سره بوځمه. انسان له دا فیصله پکار ده چې آیا ماله د شیطان په خبرو باندې عمل کول پکار دي او که د رحمان په خبرو باندې. الشیطان یعدکم شیطان یعدکم وعده کوي تاسو سره دا وعد
لفظ چې دی نو دا اصل کې د خیر او د شر دواړو دپاره استعمالیږي، خو بیا د وعد یعنی واضح چې دا لفظ وضع کو نو د خیر او د شر دواړو دپاره. استعمال د وعد په خیر کې کیږي او ایعاد دا په شر کې کیږي. وعده ویل کیږي د مستقبل کې د یو کار باره کې خبر ورکولو، که هغه د خیر او که د شري. دلته کې شیطان وعده کوي تاسو سره، یعنی یروي تاسو لره. وعده یعد وعدا و وعیدا، شیطان تاسو یروي او د یرول نه مراد قسمه قسم خدشات او وساوس ته له پړه کې پیدا کی. که چېرې تا مال ولګو، صدقه دې وکړه، خیرات دې وکړو، نو د مستقبل خدشات درته محیطه کی. هسې نه غریب نشي، تنګ دست نشي، مال به ختم شي، بیا به څه کوې؟ نو دا شیطان په دې طریقې سره تاسو یری. یعیدکم الفقر، د غریبۍ نه، د تنګ دستۍ نه او د محتاجۍ نه. فقر اصل کې د ملا د هډوکي چې مات شي، د ملا د هډوکي ماتېدو ته فقر ویل کېږي. د فقیر ته فقیر ځکه وایي چې د ډېرې غریبۍ او د مزدورو د لاسه د ملا هډوکي مات شوي نه کمزوري شوي، ځکه ورته فقیر ویل کېږي. نو الفقر د غریبۍ او د تنګ دستۍ نه. شیطان تاسو سره د غریبۍ او د تنګ دستۍ یره درکېدله. ویأمرکم بالفحشاء، او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء، په بې حیاۍ سره. شیطان څنګه حکم کوي؟ شیطان خو انسان ته مخامخ نه راځي. نو د یأمرکم نه مراد مشوره درکړي، وسوسې اچوي. حدیث کې راځي هر انسان سره یو شیطان، یو د رحمان د طرف نه یو فرشته وي. دا شیطان انسان له پړه کې د شر وسوسې اچي، د ګناهونو وسوسې اچي، یری به دی. او رحمان د طرف نه چې کومه فرشته را، هغه تا ته د خیر او د نیکو کارونو الهام او القا برته کی، تا ته د ښو خبرو مشوره درکړي، توجه به پیدا کیدله. او شیطان به تاله د ناکاره خبرو مشورې درکړي. انسان د خپل ځان ته وګوري چې ساړه کې د ښې مشوره راغلې ده او که د بدې راغلې ده، د نیکۍ ده او که د ګناه ده. نو که د نیکۍ مشوره ده نو دا د رحمان د طرف نه ده، نو په دې عمل کوه، د الله شکر ادا که. تاخیر مه کوه، الله طرف نه القا وشو تا ته، باقي قدم به ته پخپله اوچتئ. الله تعالی ته نو تا ته خو خیر میلو شو. او که ستا پړه کې د ګناه او د شر وسوسه راله، پوه شه دا شیطان دا کار وکړو، نو فوراً اعوذ بالله ووایه او عمل مه کوه، ځکه دا شیطان د طرف نه دی. شیطان د ګس طرف نه راځي او فرشته دا د ښي طرف نه راځي. د انسان د ښي طرف نه د خیر القا دا فرشته کی، او د ګس طرف نه شیطان چې دا وسوسه اچي. نو انسان دی وګوري چې زما د زړه ته کومه وسوسه راغلې، د خیر ده او که د شر ده، د خیر خیال دی او که د شر خیال دی. نو بس په خیر باندې عمل کول پکار دی او شر نه ځان بچ کول پکار دی.
د شیطان دا وسوسه به انسان څنګه پیژني چې دا ماته که مړه کې خیال راغی دا خیر دی او که د شر دی. انسان دې ځان ته وګوري که نه چې کله دی په شیطانی کارونو کې او فضول خرچي کې نو شیطان هوا ټایم دا نه چې دا ته څه کې مال کم ځای کې لګئ. په شیطانی کارونو کې خو شیطان تا نه یری چې مال به کم شي او بیا به سبا سکې او مستقبل د غم خو د سر نی بیا او فضول خرچې او په بیجا مال لګولو کې د اوبو په شان بیولو کې هلته خو شیطان تاله وسوسه چرم نه پیدا کړي چې دا ته څه کې دا ولې مال بې ځایه لګې خو چې د خیر په کار کې لږ ورکې د شر په کار کې خو ته 100% لګیا هلته تا نه یری او د خیر په کار کې ته 1% او یا 2% مال لګی او تا یری شیطانو نو خو پوه شه دا شیطان دی که نه چې هلته کې تا دا نه وي چې دا ته څه کې دا ځای کې مال مه لګوه هلته تا ته وي ښه دی به الله مالک دی هلته بیا د انسان عقیده ښه الله مالک ته الله ورکولو والا دی او دلته چې د نیکۍ په کار کې او د خیر په کار کې مال لګئ دلته تا سره 100 خدشات راځي ورکې زکاتو د الله حکم دی ام شیطان ته یریه ته څه کې زکات ته څه ضرورت دی او که بیا ورکې نو نیمګړې ورکې یا کمزورې ورکې بیکاره ورکې شیطان دلته تا یری او هلته کې دی نه یری چې هلته کې ته مال په فضول خرچې کې لګی چې الټه حساب کتاب به د سر کېږي د 1 روپیو باقاعده الله تعالی حساب کتاب کی چې دا مال دې په ګناه کې ولې لګولی دی او بې ځایه ځای دې ولې لګولی دی نو دا د شیطان پهچان موږ په دې طریقې سره کوو. ویأمرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بې حیاۍ دا فحشا هر یو د بې حیاۍ خبره او د بې حیاۍ کار ته وي نامناسب خبرې ته او نامناسب کار ته فحشا ویل کېږي. دلته مراد ترنه بخل دی شومتیا ده. عرب چیرې بخیل ته فاحشم وي. تفسیر قرطبی او روح المانی دواړو لیکلی دي چې عرب چیرې بخیل انسان ته شوم انسان ته فاحشم وایي. یو شوم و بخیل د قرآن او د حدیثو اصطلاح ده او زمونږ اصطلاح ده. زمونږ اصطلاح مناسب نه ده. قرآن کریم او حدیث مبارکه چې بخیل هغه چاته وي چې د ضرورت په ځای کې نه لګي هغه بخیل دی. او مونږ تاسو بخیل هغه چاته چې مونږ له پروګرام نه کی او مونږ نه انوایټ کی مونږ دا بخیل دی. بیشک هغه پټ پنا بلا خرچی وکي بلا نفقه او صدقې وکي خیراتونه وکي خو چونکې مونږ نه راغواړي خلک وي دا بخیل دی. نو دا مناسب نه دی. بخیل هغه چاته چې هغه جایز کارونو کې ضرورت په ځای کې چې کوم فرض او واجب صدقه او زکات ته غم نه ورکړي ته بخیل ویل کېږي. بالفحشاء د بې حیاۍ په کار سره چا مراد ترنه بخل دی او مال نه ورکول دي. والله یعدکم او الله تعالی وعده کوي تاسو سره الله تعالی هم تاسو سره وعده کی مغفرتن د بخششو. مغفرت کې لفظي معنی پټولو. غفر یغفرو معنی پټولو ته وي. جمع غفیرو هغه لوی مجمع ته وایي چې ځمکه یې پټه کړې وي هغې ته جمع غفیر ویل کېږي. مغفر ټوپۍ ته وایي
دا جنگي ټوپۍ چې سر یې پټ کړي ته مغفر وي. نو غفره کې د پټولو معنا ده. الله تعالی غفار دی، یعنی د انسان ګناهونه پټي. نو مغفرتن د بخششو او د مغفرتو په دې مغفرتن کې دا دو زبر چیرې دا د تفخیم د پاره دی، یعنی عام مغفرت نه دی، ډیر لوی مغفرت او ډیر لوی بخشش الله تعالی وعده کی تاسو سره منه د خپل طرف نه. خدا پس سره چې تاسو مال لګوئ، د مال په لګولو باندې الله تعالی تاسو سره وعده کی چې زه به ستاسو بخښنه کومه، ګناهونه ورته معاف کومه. انسان چې وفات کیږي او ملک الموت ورته راشي، دک وخت کې انسان د دو خبرو آرزو کی، او دا ذکر په سورۃ تغابن کې دی. دیوی لولا اخرتنی لئن اخرتنی لاصدقن ولاکونن من الصالحین. اے اللہ کتا زرستو کړم، یعنی دنیا کې لږ پاتې کړم او مهلت دې راکو، نو زه به لومبنی کار څه وکړم؟ لأصدقن منه صدقې به وکړم، زه به دومره صدقې او دومره خیراتونه به وکړم چې ولأکونن من الصالحین، زه به د نیکانو نه شم. دغه وخت کې انسان دا نه وي چې زه به ډېر حجونه وکړم، زه به ډېر روژې ونیسم، زه به ډېر لمونځونه وکړم، زه به دا وکړم، زه به دا وکړم، زه به ډېرې زیاتې صدقې وکړم. ځکه چې انسان کله مري دغه ټایم کې د صدقې او د خیراتونو هغه اجر مخامخ شي، نه دومره ډېر دی چې انسان وي کاش که ماته ټایم میلو شي زه به دغه کار لومبې وکړم. نو دا صدقه او دا خیراتو دا دومره لوی عمل دی چې د انسان سره الله تعالی د بخشش او د مغفرت هغه وعده کی. مغفرتا منه، د لوی بخششو، منه د خپل طرف نه. الله وی زه سره وعده کوم، زه به ستا بخښنه کوم، زه به ستا بخشش کوم د مال په لګولو باندې. وفضلا، او دا مه یریږه چې مال به دې کم شي، د مال په لګولو باندې مال کمیږي نه، دا ډیریږي. په نه لګولو باندې دا کمیږي، ځکه آفتونو ته بلا شي متوجه شي. او اندازه په خپله ولګوه، حساب کتاب په خپله کوه. تا سره مال دی او ته ترېنه صدقه ورکوه، بیا ګوره دا دې کم شي. یا د مال نه زکات صحیح وباسه، په صحیح پیمانې سره زکات وباسه. آینده کال ګوره چې دا به دومره که سیوا شوي به وي. وفضلا، او د فضل نه مرادو مهربانی ده، او یا د فضل معنی زیات ورکولو. دا چې څومره مال تا ولګو دا به الله تعالی ته دنیا کې واپس کی به، او هغه عمره مې نه واپس کی، دای نه 100 ګنا زیات به راته واپس کی به. نو د مغفرتن تعلق آخرت سره دی، او د فضلن تعلق دنیا سره دی. دنیا کې به تنگ دسته کینا، غریب کی به دینا، نادار کی به نه، چاته به دی محتاج کینا، بلکې زیات به لدر کی. حدیث کې راځي 2 فرشتې روزانه راشي، او دواړه فرشتو کې یو فرشته دعا کی، وی اللهم اعطی منفقا خلفا. وی اے اللہ
چې کم سړی ستا په لار کې مال لګي په نیک کارونو کې، ای الله هغه له د دې مال بدله ورکړي، جانشین وله ورکړي، نه چې څومره مال ده ولګو چې دا کم نشي دولی، خدای واپس کړي ورته. نابله فرشته پې آمین وي. او بیا وی اللهم اے اللہ اللهم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ چې کوم انسان مال نه لګي دا مال د تباہ و برباد کی. نا فرشته پی آمین وی. نو د اوزو کوزو غمونه او د اوزو کوزو مثال خبر راله او پیسې په دې طریقې سره لګېدې چې په نیک کار کې نه لګئ، په جایز کار کې نه لګئ، نو دا به لاره خوړو چېرته تللی نه ده. د اوزو کوزو مسلې به ورته راځي او لګي او په دې طریقې سره. قرآن کریم بل ځای کې وي وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. کم مال چې تاسو الله په لاره کې لګوئ الله به دې بدله تاسو له درکړي په دنیا کې. مخلف و اخلافه د جانشین کېدو ته وي، یعنې هغه عمره به راځي ریکوري به تا ته کېږي به او الله به تعالی بهتر درکړي. وهو خیر الرازقین، بهتر به دله درکړي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات کېدو. د دریو بر اعظمو خلیفه دی او 14 زامنې دي. چې وفات شو زامنو ته صرف یو درهم ملو شو، حالانکه لوی خلیفه د دریو بر اعظمو او یو درهم زامنو ته پاتې شو. په ظاهره کې هم پاتې نشو. وفات کېدو نه مخکې راجا ابن حیوه ورته ووایي وی تا دې خپل اولاد سره ډېر زیاتي وکړو، تا دې له هېڅ مستقبل جوړ نه کړو، هېڅ جمع پونجي دې وله ونه کړه. دی غریب کمزور وی ما کېنوئ، وی حلال را سره وي نه او حرام مې وله ورکولې نه. باقی دا دی چې وهو یتولی الصالحینو، الله تعالی د نیکانو خلکو متولی دی. که زما دا زامن نیکانی دي به الله تعالی ضایع کړي نه. او ردی مقابله کې سلیمان بن عبدالملک هغه خپلو زامنو ته 10 لاک درهم پرېښودلو یو زوی ته په سرمایه کې، او دنیا بیا دواړو ولیدلو. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه 14 زامن چې یو درهم ورته پاتې شو، هغوی به په یو موقع باندې 1 لاک درهم نه ورکول، صدقه او نفقه به یې کوله. 1 لاک درهم به په یو مجلس کې صدقه کولو. او هغه د سلیمان بن عبدالملک اولادو چې هغوی به د جمعې په ورځ باندې په دروازه باندې خیرات د خلکو نه غوښتو، سوال به یې کو چې زموږ پلار تاسو سره بلا احسانات کړي دي، بادشاه موږ سره مدد وکړي. حرام مال چې دی هغه هم چې ته برکت کور کې راوستی دی، هغه آفتونه هغه مصیبتونه به راځي چې خلک به حیراني. او حلال مال سره بیا برکت دی، برکت هم دې ته ویل کېږي. نو قرآن کریم وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، کم مال چې تاسو د الله په لاره کې لګوئ د هغې به تاسو له الله تعالی جانشین بدله به درکړي به، یعنې د هغې حساب کتاب نشته دی. دا یو مسله ده چې فقیر افضل دی که غنی افضل دی، یعنی مالدار انسان افضل دی او کنه غریب انسان افضل دی. نو صوفیه وی چې فقیر افضل دی،
وی که غني هر څومره غني دی او ټیک ته ډېرې نیکۍ کوي او ډېر مال د الله په لاره کې لګي حساب کتاب خو بیا به هم کیږي. که مال د سر هر څومره ډېر دی او په جایز طریقې سره دې ګټلی دی او لګی په جایز کارونو کې لیکن حساب کتاب خو به کیږي. او غریب سره خو هسې هم څه نشته نو حساب کتاب هم نشته دی. لږ مال دی لږ حساب کتاب دی، ډېر مال ډېر حساب کتاب دی. نو دا صوفیا وی چې دا فقیر افضل دی، خو هغه چې د فقیر په خپل فقر باندې راضي وي، ګیلهمن نی د الله تعالی نه. بعض اوقات انسان په خوله باندې ګیلې کی او بعض اوقات د انسان د عمل نه ګیله معلومیږي چې داسې دی او داسې دی. نو فقیر چې دا غنی دی خو کړی غنی وي او غنی فقیر دی که چرړی فقیر دی. مغفرة منه بخشش د خپل طرف نه، و فضلا او د فضل یعنی د زیاتوالی چې الله بل ډیر څه درکړي په دنیا کې مو په آخرت کې مو. والله واسع علیم، الله تعالی وسعت والا دی، گنجائش والا دی. د الله په خزانو نظر ساتئ، په خپل جیب باندې او په خپل بینک بیلنس باندې نظر مه ساتئ. الله په وعدو باندې یقین ساتئ، الله به سوا کی بندوبست الله تعالی کی. علیم علم والا دی، الله ښه پوهیږي چې دا یو غریب دی دا یو امیر دی، دیو سر څه نشته دیو سر څه شته. دا اتفاقی خبرې نه دي، دا د الله تعالی په علم کې دی. هر څه کم انسان چې غنی پیدا کړی دې په دې خپل غنا د الله شکر ادا کوي او غریب ته سپک نه ګوري. کم انسان چې الله تعالی فقیر او مسکین پیدا کړی دی دې په خپل مسکنت او په خپل غریبه باندې صبر وکړي. صابر چې صابر دې اوسیږي، ناشکری دې نه کوي، ناقدري دې نه کوي او دارنګې ګیله او شکر د خپل عمل او د خولې نه نه کوي. شیطان یروي تاسو له د فقر د غریبینا او حکم کوي تاسو ته بې حیایۍ سره، او الله تعالی وعده کوي تاسو سره د لوی بخشش د خپل طرف نه او د فضل. الله تعالی وسعت والا دی، علم والا دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة الله تعالی ورکوي علم د قرآن لرا من یشاء چا لره چې غواړي، ومن یؤت الحکمة او ها څوک چې ورته ورکړی شو علم د قرآن، فقد اوتیا پس یقینا درته ورکړی شو خیرا کثیرا خیر ډیر. وما یذکرو او نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان. آیت مبارکه کې بیان دی چې چاله الله تعالی د قرآن علم او فهم او سمج ورکو نو دا معمولی دولت او معمولی سرمایه نه ده، دته ډیر لوی
دولت او ډېره لویه سرمایه ورکړی شوه. مخکې د انفاق خبرې شروع دي. د دې آیت نه مخکې د انفاق فی سبیل الله د الله په لاره کې مال لګول او خیرات کول، زکات ورکولو بیان دی. او د آیت نه وروسته هم د انفاق بیان دی. او منځ کې پکې دا آیت راوړي او آیت کې د قرآن فهم او علم معرفت بیانی. نکته دې طرف ته ده چې دا مال چې دی دا متاع قلیل دی. ټوله دنیا ته قرآن کریم متاع قلیل وی، لږ سامان، چې په لږ مال او په لږ سامان ورکولو باندې الله تعالی اجر ورکي او د الله تعالی رضا پې ملاویږي. چې کم خیر کثیر دی چې هغه سرمایه ده او اصل دولت دی چې هغه قرآن دی او د قرآن علم دی. د قرآن د علم چې چاله ورکړی شو ناغله هو دغه متاع قلیل نه زیات او خیرات پکار دی او زیات انفاق پکار دی. یعنی دله خو د قرآن د علوم ډیر رایج کول پکار دی او تقسیمول پکار دی او خورول پکار دی. او وجه دا ده چې مال په لګولو سره په ظاهره کې خو کمیږي، اجر یې سوا کیږي او الله تعالی وعده ده چې تاله به ډیري، لیکن وقتی طور باندې مال چې لګې نو تقسیمیږي او کمیږي. لیکن ما علم چې دی د قرآن فهم او علم دا خو چې څنګه ته تقسیمې او خورې یې نو دا په هغه ټیم کې نه کمیږي. برکات او انوارات خو نور هم سوا کیږي دواړو. د مال په لګولو چې ختمیږي او کمیږي چې د هغې باندې دومره زیات ترغیب دی نو چې چا سره د قرآن علم او فهم دی هغه له څومره د قرآن کریم تقسیم پکار دی او خورول پکار دی. آیت په آخره کې یو نکته ده چې ردی آیتونه به نصیحت هغه څوک کوي چې هغه الله تعالی عقل ورکړی وي. چې چا عقل څومره محکم او څومره مضبوط او پخته وي دومره به دې د قرآن کریم نه نصیحت اخلي. او چې کوم انسان د قرآن کریم نه نصیحت نه اخلي نو پوه شه چې عقل پکې نشته دی او یا عقل کمزوری شوی دی او بیکاره شوی دی. آیت کې د حکمت ذکر دی چې الله تعالی حکمت هر چاله نه ورکي، دا د الله تعالی مرضی ده. بندگان د الله تعالی ډیر دي، په دې ټولو کې الله تعالی حکمت خاص خاص خلکو ته ورکي. د حکمت لویه معنی پیغمبري ده او نبوت دی. نبوت الله تعالی هر انسان ته نه ورکي. انسانان خو د آدم علیه السلام نه والی تر اخرنی انسان پورې په کربونو باندې موجود دی او راضي به، لیکن انبیاء کرام پکې د شمار دي. اصل کې د نبی انتخاب الله تعالی کی. هر انسان د نبوت او د رسالت او هغه لیاقت نه لري، استعداد نه لري. نو څنګه چې الله تعالی د نبوت دپاره انتخاب کی په تمام انسانانو کې، نو دارنګې د قرآن فهم او د علم دپاره هم الله تعالی انتخاب کی. هر انسان د دې جوګه او د دې لیاقت نه لري چې هغه ته د قرآن کریم فهم ملو شي. خو چې چا ته ملو شو که لږ دی او که ډېر دی دا خوش قسمت دی او سعادتمند دی او دی په اولو الالباب کې داخل دی. یؤتی الحکمت
الله تعالی ورکوي حکمت لره. حکمت د احکام نه دی او د احکام معنا مضبوط کرنا، پخته کرنا. یو سیز مضبوطولو او پخولو ته احکام او حکمت ویل کیږي. او دلته کې د دې نه مراد چې د چا د قرآن علم مضبوط او پخته شو او د قرآن کریم فهم سمج او پویه چې ده دانشمندي چې ورته وایي دا چې چا مضبوط شو پخته شو دل الله تعالی خیر کثیر ورکو. نو دې کې اصل کې ترغیب دی چې هر انسان دې دا کوشش وکړي چې د قرآن کریم فهم حاصل کما، په قرآن کریم ځان پویه کما، د قرآن کریم په مقاصدو باندې زه ورسېږم. مونږ له د قرآن کریم الفاظ لا صحیح نه کړو، د قرآن کریم چې کوم تلفظ دی هغه لا صحیح نه شو. او قرآن ترغیب ورکړي چې تاسو د قرآن کریم فهم حاصل کړئ او پوهه حاصله کړئ چې تاسو ته خیر کثیر ملو شي او په اولو الالباب کې داخل شي. نو حکمت د احکام نشو مضبوطول او پخته کولو. د حکمت معنا امام ابو حیان الاندلسی دا د اندلس او د قرطبه تفسیر دی، تفسیر البحر المحیط. هغه په دې ځای کې د حکمت په معنا کې 29 اقوال لا نقل کړي دي چې حکمت څه ته وایي، دې ته وایي، دې ته 29 اقوال د حکمت په تفسیر او په معنا کې ذکر کړي دي. خو دا ټولو خلاصه چې ده هغه فهم د قرآن او علم د قرآن دی او معرفت د قرآن دی. تقریبا د اکثر خلاصه او لب لبام دکه جوړیږي. نو الحکمت د قرآن کریم فهم او سمج. د قرآن کریم د سمج سے انتها نشته او د پوهې سے انتها نشته. هر انسان له چې الله تعالی څونه ورکړو بدام دی په حکمت کې داخل دی. د ټول نه زیات پوهه په قرآن کریم باندې په انسانانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. او بیا د نبی علیہ السلام د سینې نه د علوم تقسیم شو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په ذریعه سره. صحابو کې هم ټول بیا یو شانتی نو، چال الله تعالی ناشنا فقاهت او سمجھداری ورکړې وه. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ الله تعالی د قرآن کریم فهم فقاهت او سمجھ ورکړو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله عنہ، عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ. نو صحابو کې ټول بیا داسې نو یو شانتی نو، لیکن چاله پکې الله تعالی بیا ډیر زیات فهم او ډیر زیات سمجھ ورکړو. بیا په امت کې په هر زمانه کې ټول اهل علم یو شانتی نی، چاله الله تعالی زیات فهم ورکړي چاله کم، لیکن ټولو ته الله تعالی سنه درجه کې خیر کثیر ورکړی دی. هر انسان دې دا کوشش کوي چې په دې کې داخل شمه، یعنی دروازه بند نه چې کني څوک ته نشي راتلی. انسان به سعی وکي، طلب وکي، کوشش وکي چې زه د آیت په سعادت کې او فضیلت کې داخل شم، د قرآن کریم فهم او سمجھو. دا درسونه د قرآن د دې دغه مقصد دی چې موږ د قرآن کریم په مقصد باندې او د قرآن کریم په سمجھ باندې ځان ورسو. الحکمت نو لفظی معنی دانشمندی او پوهه د قرآن، علم د قرآن. من یشاء چاله چې الله تعالی وغواړي، من یشاء چې الله تعالی ګوري وغواړي،
د انسان په خپل اراده باندې او په خپل کوشش نه کیږي، چونکې زمونږ به طلب وي، انسان طلب کی اراده وکي، نو الله تعالی بیا د انسان د طلب او د ارادې مطابق هغه ته لاره اسانه کی. یو انسان چې ځان بې نیازه کی چې ماته ضرورت نشته دی، نو بیا الله تعالی د ټول نه زیات بې نیازه دی. د دې مطلب دا نه چې ګنې الله تعالی چا سره زیاتیږي. من یشاء دا وایي چې تاسو ځان په دې کې داخل کې کنه اراده خو تاسو کولی شئ او تاسو طلب او کوشش کولی شئ. چې طلب او کوشش او اراده وي نو د انسان بیا د عمر قید نی، نارینم داسې کولی شي، زنانم کولی شي، ماشومانم کولی شي، لویم کولی شي. ابن عباس رضی الله عنه ماشوم دی. نبی علیہ السلام چې وفات کېدله د 13 سالو لا بالغ شویم نو. دی په خپله وی بخاري کې روایت دی قد ناهستو زه نږدې ومه بلوغت ته لا بالغ نومه، لیکن هغه الله تعالی وله فهم د قرآن او سمج د قرآن ورکړی دی. عمر رضی الله عنه به چې لوی صحابه کینول د یو مسلې دپاره، ابن عباس رضی الله عنه پکې خوا کې ناستو. حالانکې دا د صحابو مقابله کې کم عمر و، لیکن الله وله سمج د قرآن ورکړو چې اکثر به یو ځای کې په یو مسله باندې د ټولو رایه به یو شانتې وه. ده به چې کومه خبره وکړه عمر رضی الله عنه به قبوله کړه. لکه مخکې آیت تیر شو دا ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل. دغه آیت په تفسیر کې مو عمر رضی الله عنه صحابو ته ماته ووایه د آیت مقصد څه دی؟ نو صحابو جی الله ورسوله اعلم، الله د الله رسول ښه پوهیږي. عمر رضی الله عنه غصه شو، دا څه وایې تاسو؟ ووایې چې نعلمو او لا نعلمو، مونږ یا پوهیږو په دې آیت باندې یا نه پوهیږو. نو بیا ابن عباس رضی الله عنه وایي ما پړه کې یو مسله دې باره کې دا ده. وی څو؟ وی هغه دا دی چې یو انسان دی ټول عمر نیکۍ وکړي، ښه کارونه وکړي، لیکن په آخر کې داسې یو ګناه وکړي، یو بدعملي وکړي چې د هغې د وجې نه ټولې نیکۍ ضایع شي او برباد شي. نهایت کې همدغه خبره ده چې یو انسان باغ ولګو، کارآمد یې کو، باغ قیمتي هم دی، د ټوله سرمایه هم دغه باغ دی، د ماشومان هم کمزوري دي، دی په خپله هم بوډاوالي کې دی، بل څه آسره هم نشته دی، او په آخر کې په دغه باغ باندې آفت راشي او دا انسان خالی لاس پاتې شي. یوه څومره د باندې افسوس پکار دی. دارنګې دغه انسان دی چې ټول عمر یې نیکۍ وکړې، احسانات یې وکړو، ښه کارونه یې وکړو، په آخر عمر کې داسې یو کار یې وکړو چې هغه هر څه تباه و برباد شو. انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار په خاتمې باندې، خاتمه دغه ټیکو نه شوله. داسې په ډېرو موقعو باندې ابن عباس رضی الله عنه فیصله کړې ده، عمر رضی الله عنه خوشحاله شوی دی. نو فهم د قرآن د الله تعالی هر چا له ورکي، انسان کې طلب پکار دی، انسان کې طلب پکار دی، بیا طلب صادق پکار دی. څنګه چې مولوی احسان صاحب رحمه دامت برکاتهم فرمایل طلب صادق چې دا هغه چاته ملی چا کې طلب صادق هغه ته به دا خبرې ملاویږي. صرف طلب نه، طلب صادق به پکاري، انسان اراده او کوشش به وي، بیا الله تعالی انسان ته ورکي. دی علی رضی الله عنه الله تعالی ناشنا علم ورکړو، تر علم دروازه ویل کیږي. نو دته چا وایي بخاري شریف کې روایت دی چې تا سره څه خاص علم دی چې نبی علیہ السلام تعالی درکړی دی،
چې هغه بل چاله نه ورکړي. هغه وی نه، د سر یو توره وه، د تورې چې کم میانی وه کم کاشو، هغې کې یو خط و خط یې روباسو، یو خو را سره دا دی. نو پای کې نبی علیه السلام د زکات مقادیر لیکلو چې په کم مال کې به څومره زکات وي. په اوښانو کې دونه، په بیزو کې دومره، په غواګانو کې دومره. د هغې حساب کتاب چې کم دی چې دومره اوښان شي دومره زکات دی پکې. یو خو دا تفصیل پکې لیکلی دی، یو خو را سره دا دی. او بیا وی چې ردین علاوه فهم د قرآنو، ما الله تعالی د قرآن کریم فهم او سمج را کړی دی. دا قرآن کریم تاسو هم وایئ سهار نه تر ماښامه پورې، او زه هم وایم. په یو آیت باندې تاسو هم تېرېږئ، زه پې هم تېرېږم، او تاسو د آیت نه معنا نشي روباسلی، ته نه روباسلی شم. قرآن کریم خو سمندر دی، ټول خلق ته لګیا دي، سیرابه کېږي، لیکن څوک ترې ډېر استفاده او ډېره سیرابي کوي. نو علي رضی الله عنه له الله تعالی د قرآن کریم څخه ډېر زیات فهم او ډېر سمج ورکړو. یؤتی الحکمت، ورکوي الله تعالی حکمت لره، دانای لره، علم د قرآن لره، فهم لره. من یشاء، چاله چې الله تعالی غواړي د بندګانو خپلو نه. ومن یؤت الحکمت، او ها څوک چې ورکړی شوه ته حکمت لره، چاته چې الله تعالی دا حکمت ورکو، د قرآن کریم فهم او سمج ورکو، دوباره حکمت ذکر کو. ورنه عربی کې قانون دا دی چې مخکې یو اسم ذکر شي یو لفظ، نو وروستو بیا هغه دوباره نه ذکر کی، بیا ورته ضمیر وړي، لکه یؤتها یؤتهو داسې وړي. او حالانکې قرآن کریم یؤت الحکمت دوباره حکمت وي. دا ردی هغه د عظمت شان د وجې نه چې حکمت ګوره ډېر لوی څیز، ډېر لوی دولت دی. فقد اوتی خیرا کثیرا، پس یقینا دته ورکړی شو خیر کثیرو، ډېر لوی خیر ورته میلاو شو. بخاري شریف کې هم روایت دی. د دې آیت مفهوم په یو حدیث کې نبی علیہ السلام بیان کړی دی. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی چا سره د خیر اراده وکړي، نو الله تعالی دله په دین کې سمج ورکړي. دلته خیر کثیر راغی، هلته رایي چې په دین کې سمجو. نو معلومیږي دا چې د حکمت نه مراد د دین سمجداري ده، او دا چې انسان څونه قربانۍ کی، بیا څومره په دین کې کوشش کی، دومره الله تعالی د دین سمج انسان ته ورکي. ورنه انسان اوپره اوپره رواني، استقامت نه وي، او دارنګې ثابت قدمی نه وي. او چې څومره انسان په دین باندې رواني کوشش کی، دومره الله تعالی بیا په دین هغه رموزات په ده باندې کولاوي، اسرار پې کولاوخي. فقد اوتی خیرا کثیرا، الله تعالی ورکوي، ورکړی دته خیر کثیرو. نو د حکمت یو معنا خشیت هم دی، د الله تعالی یره. ربیع ابن انس رحمه الله د حکمت معنا خشیت کی، چې چاته الله تعالی خشیت ورکو. خشیت د الله تعالی یری ته وي، خو د الله تعالی هغه یره چې عظمت سره وي. نو چې چاته دا میلاو شو، نو د خیر کثیر میلاو شو. وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب
مگر د عقل خاوندان. الباب جمع د لب ده، الباب جمع د لبم راځي او جمع د لببم راځي. د لب معنا العقل الخالص، هغه عقل چې خالص او صفاوي عمده وي. هر یو عقل ته لب نه ویل کیږي، د دې وجې نه هر لب عقل دی لیکن هر عقل لب نه دی. هغه عقل چې خالص وي او صفاوي عمده وي هغې ته الباب ویل کیږي. لب په عربۍ کې د میوې مغز ته ویل کیږي، چې د میوې نه پوستکي لرې کړي او دننه چې کوم خالص مغز وي هغې ته هم لب ویل کیږي. نو په دې لب کې د عمده والي او د خالص والي معنا ده. اولو الالباب هغه چې خالص عقلونه د هغې دي چې په هغې کې شایبه د نفاق او شایبه د شک او د ګناهونو دا نحوست او دا خبرې پکې نه سپېروالي نه وي، چې عقل یې خالص پاتې کړی وي. کمه میوه چې دننه سخا وي دا لب نه دی، کمه میوه چې دننه عمده وي صفا وي دغه لب دی. دارنګې چې د چا عقل خالص او عمده و صفا و هغه د ګناهونو باندې ګنده کړی نو خراب کړی نو دې ته الله تعالی بیا دا توفیق ورکړي دې نصیحت قبلي. او چې د چا عقل کمزوری کړی دی خراب کړی دی نو دې به قرآن کریم اوري او پوهیږي او پې نه او نه پې عمل کی. دغه رنګې الباب د لبب جمع راځي. لبب کې بیا دو معنی دي. یو لبب چې دی دا زنانه چې دا عامل په دې سینه باندې کیږي، دا عامل چې د سینې په کمزې باندې پروت یې تم لبب ویل کیږي. دا چې کوم د سینې دا کم اډوکې دی دی اډوکې تم لبب ویل کیږي. دا د انسان په بدن کې عمده ځای وي. او لبب چې دی دا دغه تم وي د شګو چې یو ډیری وي او دا ډیری کته ورو ورو راوښویږي، دا نرم ځای چې وي پوسو دا چې کوم انسان ټرالي شګه واچي یا خاوره وغورځي دا ښکته راوښویږي، نو دا منځ کې چې کوم نرم ځای وي دې ته هم لبب ویل کیږي. نو مطلب دا دی چې عقل والا انسان کې به یو نرمي وي، دویم عمده والی به یې پکې، دریم دا چې عقل به خالص وي. نو دا اولو الالباب دی. قرآن کریم اولو الالباب په 16 ځایونو کې ذکر کړی دی او بیا ردی صفات هم ذکر کړی دي. هر سړی عقلمند نه دی، نه صاحبانو عقل کې دی. قرآن کریم څه وایي؟ وی عقل والا هغه انسان دی چې دی به د الله تعالی په دې کائنات کې فکر کی، غور و فکر و سوچ وکړي. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. بیا څه وی؟ وی دی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. دی به هر ټیم الله تعالی یاد ساتي، د الله تعالی په ذکر کې د الله تعالی په یاد کې به لګیا وي، که په ولاړه وي که په ناستې او که په ملاسته باندې. نو د اولو الالباب یو نشانی دا شوه چې دی به هر ټیم د الله تعالی په یاد کې لګیا وي او د الله تعالی په ذکر کې به لګیا وي. دارنګې اولو الالباب کې یو نشانی دام ده چې کله دی د خیر خبر اوري
او کار آمد خبر دیو پی عمل کی قائدار چا نوریدا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه دی خبر ته غوږ دی یعنی انانیت پکې نشتا تکبر پکې نشتا دا نه چې ماته ضرورت نشته به زه په خپل کور کې پوره ما نه خبرې ته غوږ دی اوري او د اورېدو نه بعد بیا چې کومې عمده خبرې په بیا عمل کې فیتبعون احسنه نو قرآن کریم دی ته وی اولئک هم اولو الالباب دی ته الله تعالی هدایت ورکړی او دا عقلمند خلق دی نو اولو الالباب هغه خلق دی چې په دې کې به دا صفت وي چې دی به سیرابه کیږي نه اوري به او مخکې به موري لګیا کوشش به کي طلب به کي ځکه خو نبی علیه السلام ته الله تعالی وي ته دا دعا وکړه چې رب زدنی علما اے نبی علیہ السلام دا دعا وکړه ماته چې خدای زما علم نورم سیوا کی ولې د نبی علیہ السلام علم څه کم چونکې د علم انتها نشته انسان تر مرګه پورې په علم کې په طلب کې به لګیا وي او د قرآن کریم فهم او سمجھ به حاصلې نو اولو الالباب د عقل خاوندانو چې چا عقل خالص وي د هغه د علم ترقي به سیوا کیږي به او چې عقل کمزوري شو ور اعتبار په عقل باندې دی بخاری مشکا شریف کې روایت دی الله تعالی چې چا سر د خیر ارادو کې اعلی عقل ورکی عقل نه لوی دولت بل نشته دی د انبیاء کرامو ته چې په نور خلکو باندې فضیلت حاصل دی د هغې وجه عقل دی پخته وي مضبوط وي دومره عقل د بل چا نی نبی عمره لوی عقل د بل چا نی په ځمکه باندې په ځمکه چې نبی موجودی د تمام دنیا د خلکو عقل چې راجمع کې هغه د نبی عقل ته نه رسیږي دومره عقل د نبی وي او علم د عقل مطابق وي چې څومره انسان کې عقل دومره انسان کې بیا علم هم وي او دارنګې کم عقل انسان عالم نشي کېدی چې عقل سیوا شو نو علم سیوا شو او چې دواړه سیوا شو نو خشیت سیوا شي او چې درې واړه یو ځای شي نو بیا د انسان الله تعالی ته ډېر نږدې شي وما یذکر نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان الله تعالی ورکوي حکمت لره من یشاء چاته چې غواړي ومن یؤت الحکمت او ها څوک چې ورته ورکړی شو حکمت فقد اوتي خیرا کثیرا پس یقین ته ورکړی شو خیر کثیر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلوي مگر د عقل خاوندان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وما أنفقتم او هغه چې تاسو خرج کړو من نفقتین صد خرجنا او نظرتم یا تاسو منخت وکړه من نظر د منختنا فإن الله يعلمه پس بیشک اللہ تعالی پیجنی اغی لرا وما للظالمین من انصار او نشتره د پارا د ظالمانو سوک مددگاران ان تبدو الصدقاتی کچره تاسو ښکار ورکوئ صدقې فنعما هي پس ډیر ښه دی دا کار وان تخفوها او کچره تاسو پټې ورکوئ صدقو لره وتؤتوها الفقراء او تاسو ورکوئ دا غریبانانو ته فهو خیر لکم پس دا بهتر دی ستاسو دپاره ویکفر عنکم الله تعالی به اورجوي د ستاسو نه من سیئاتکم بعضی د گناهونو ستاسو نه والله بما تعملون خبیر او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی الله تعالی په لاره کې د مال لګولو چاہیتا انفاق فی سبیل اللہ ویدائی بیان شروع دے دی دو آیتونو کی دو خبری بیانی لومبے دا چکم مال تاسو اللہ تعالی پلار کی لگوئے اللہ جل شانہو پائی باندې عالم دے خبردار دے مطلب دا چې پدې کیفیت سره ولګوئ چې دا مال زه په کم نیت باندې لګوم زما مقصد څه دی نو الله جل شانو ته ستا د مقصد او ستا نیت ښه پته ده نو په غلطه لارې مه لګوئ د ریا او دکلاوی د پاره ملګوي نام نمود د پاره ملګوي بلکې محض د الله تعالی د رضا د پاره او د الله تعالی د خوشنودۍ د پاره مال د الله په لاره کې ولګوئ دویم آیت کې ترغیب دی چې بهتر دا دی چې دا صدقه دی سرن وکړی شي په پټه باندې وکړی شي په ښکاره باندې هم صدقه کیږي الله یې قبلي او اجر پې ملاویږي لیکن بهتر او فضیلت والا خبره دا چې انسان په پټه باندې صدقه ورکړي دې کې زیاتې فایدې دي ستا د نفس فایده هم دا چې تا کې به ریا دکلاوه او تکبر به در کې نه راځي ځکه چې د انسان تعریفونه کېږي نو انسان دننه خوشحالیږي
که ستا په مخ باندې څوک ستا تعریفونه کوي نو تا کې به عجب پیدا کېږي چې ګنې زه څه ډېر بهتر یم. هغه ستا لپاره بیا نقصان دې خبره ده. او که تا ته خلک تعریفونه راورسي نو بیا هم خطر ده ستا دپاره. شیطان به تا کې کار وکړي چې په پټه دې ورکړی چاته ستا نوم نه دی معلومه چې دا صدقه چا راکړې ده. دویم دا چې په دې کې د سایلو چې چاله ورکې د هغه پکې دغه د عزت خیال ساتل دي. که د خلکو مخکې ورکې نو د هغه بېعزتي به کېږي. نو په پټه باندې صدقه کول دا افضل دي. خو دا قانون کلي نه دی، موقع او محل ته کتل پکار دي. بعض اوقات ښکاره صدقه ورکول بهتر او افضل دي او بعض اوقات په پټه باندې ورکول دا افضل دي. لیکن زیات رجحان دې طرف ته دی چې انسان نفلي صدقات او خیرات په پټه باندې ورکړي. واجب زکات چې دی عشر دی او فطرانه ده یا واجب منښته ده. دا چې انسان ښکاره ورکړي نو ښه دی، فایدې یې ډېرې دي. وما انفقتم من نفقة، دا من نفقتین د ما دپاره بیان دی. یعنی هغه نفقه، هغه خرچه، هغه مالو که لږ دی او که ډېر دی، که په حق یې لګي او که په ناحق یې لګي، که ښکاره ورکې او که په پټه باندې ورکې. وما انفقتم من نفقة، او هغه چې تاسو خرچ کړو من نفقتین د خرچ نه. دا نفقتین نکره دی، په نکره کې عموم وي، خبر عاموالی وي پکې. یعنې چې تاسو سم ولګولو، که هغه لږ دی او که ډېر دی، که د مال د جنس نه دی او که د بل چاته هم فایده ورسوله چې سم دي، نو دې سره وروستو دا فإن الله یعلمه محذوف دی، اب ورته روباسو. وما انفقتم من نفقة فإن الله يعلمها. ځکه وروستو فإن الله يعلمه دلیل په دې موجود دی چې دلته هم فإن الله يعلمها دی چې کم مال تاسو د الله په لاره کې ولګو یا بل ځای، الله جل شانو په هغې باندې عالم دی، الله جل شانو په هغې باندې خبردار دی. او نظرتم من نظرین، یا تاسو منښته وکئ. مونږ ته منت اردو که ته منت او مونږ ته پښتو کې منښته وایو، عربی کې ورته نظر وي. منښته دې ته وایي چې یو څیز په تا باندې لازم نه دی خو تا په ځان باندې لازم کو، خو دا کار به عبادتي، عام کار نه یادي. یو عبادت دی په تا باندې لازم نه دی او تا په ځان باندې لازم کو، دې ته ویل کېږي منښته. یاره دې دوه صورتونه دي. یو دا چې تی وقت یو څیز سره معلق کړي، ته وایې که داسې وشو نو داسې به کومه، که زما بیمار ته صحت میلاو شو نو زه به داسې کومه، که پلانکي راغی نو زه به داسې کومه د الله په نوم باندې، که زما پلانکي کار وشو نو زه به داسې کومه. دا تا معلق کو په یو څیز پورې. د دې حکم دا دی چې کله کار وشو چې په کم کار پورې تا معلق کړې ده،
نو چې څنګه کار وشو نو تا من دا خبر اوس لازم شوه او دا اوس پوره کول واجب دي. ولیوفو نذورهم، قرآن کریمی خپل منښتې پوره کړي اوسو. هسې نه مرګ راشي او تعالی منښته نی پوره کړي، په تاخیر سره سړی ګناهګاریږي نه. تا 10 کاله مخکې منښته کړې ده او لا پوره کړې ده، ګناهګار نه په دې باندې، خو د مرګ پته لګي نه. کم از کم یا چاته ویل پکار دي یا په تحریر کې راوستل پکار دي چې زما په ذمه منښته را ما لا نه راکړې، هسې نه چې مړ شم زما د مال نه مې بیا ګورې پوره کړې. نو که دې منښته کړې را او پوره دې نه کړه او مړ شي نو ګناهګار به مرې. چې کله کار شوی دی او تعالی نه راکړې. یو منښته عامه ده، یعنې تا څه څیز سره معلق کړې نه ده، ته به داسې به کوم د الله په نوم باندې، نو دا مطلقاً ده. نو به دې کې بیا چې کله هم دې ته سهولت وي نو بیا پې باندې عمل وکړه. یعنې تا بیمارۍ پورې سکار پورې خبره معلق کړې نه ده، نو دې ته منښته ویل کېږي، دا بیا واجب شي. خو منښته په خوله باندې ویلو سره واجب کېږي چې انسان تلفظ وکړي په خوله باندې چې زه به داسې کومه، او کړه کې دې رالو چېره داسې به کومه، دې ته خیال او اراده وي نو دا ته باندې لازم نه ده. که دې وکړه ښکلې خبره ده، خو که دې ونه کړو نو تا باندې لازم شوې نه ده، ځکه دړه خبره او دړه خیال انسان باندې لازم کېږي نه تر څو چې انسان په خوله باندې ونه وي. زړه کې خو د انسان ډېرې خبرې راځي چې زه به دا خیرات کوم، دا صدقه به کوم، دا به کوم، دا به کوم، لیکن لازم شوی په تا باندې نه ده. که تا تر مرګه پورې ونه کړو نو څه فکر او څه ملامتیا در باندې نشته. او چې په خوله دې ووایي نو که ځان سره دې ووایي که دا چا مخکې دې ووایي، بس د الله په دربار کې ولیکلې شوه. څنګه چې هغه کار وشي اوس په دې باندې عمل کول واجب او لازم شو. او نظرتم من نظرین، یا تاسو منښته وکړئ من نظرین د څه منښتې نه. نو من نظرین بیا نکره راوړه، که هرنګه منښته مو وکړه، که د نیک کار مو وکړه که د ګناه مو وکړه. بعض اوقات انسان د منښتې نه منع وکړي، د ګناه منښته وکړي، که زما دا کار وشو نو داسې داسې کارونه به کومه، د ټول د ګناه کارونه یاد کړي. نو دا هم الله تعالی ولیکو، الله تعالی په دې باندې خبردار دی. حکم دا دی چې د ګناه منښته به نه پوره کوې. که تا د ګناه منښته کړې ده عمل به نه کوې پې اوسو، بس دغه برقرار به اوسېږي. چې قسم دې خوړلی نو قسم به مات کړي، کفاره به د هغې ورکړي، خو هغه منښته به پوره کوې نه، کني مزید به ګناهګار شي. او نظرتم من نظرین، یا تاسو منښته وکړه من نظرین د څه منښتې نه. فإن الله یعلمه، پس بېشک الله تعالی پیژني هغې لره، الله تعالی پای باندې عالم دی. نو دا کنایه ده چې الله یې پیژني نو بدله به درکړي. دې کې ترغیب هم دی تهدید هم دی. ترغیب په دې معنی که د نیک کارو
منښت ترې کړې ده او که په نیک کار کې دې نفقه کړې لګولې ده نو الله تعالی پې عالم دی بدله به درکړي ښکلې او الله دې نه کړي که چې د ګناه په کار کې دې مال ولګو او د ګناه منښت ترې وکړه نو هغه هم الله تعالی پېژني نو څه مطلب سزا به درکېدله نو دا ترغیب هم شو که نیک کار کې ده او تهدید دی یرول دي که چېرې غلط کار کې دې منښته کړي او غلط کار کې دې مال لګولی دی دې کې وعده هم ده وعید هم دی وعده را که چېرې نیک کار کې دې مال لګولی دی د نیک کار منښت ترې کړې ده الله به ډېر اجر درکړي وعید هم دی یره هم ده که چېرې غلط کار کې دا کار دې کړي نو بیا به سزا ورته ملاویږي وما للظالمین من انصار او نشته دپاره د ظالمانو من انصار څوک مددګارانو دا انصار جمع راوړه ځکه چې ظالمان جمع ده دا نه چې ګنې ډېر مددګاران نشته او ګنې بعضې به یا به یو وي هېڅوک به هم ني د ظالم څوک مددګار هم د قیامت په ورځ ني او دلته کې ظالم یو وي نو ظالم دلته په ډېرو معنو باندې دی چې چا په خپله خیرات کې او په خپل صدقه کې ریا داخله کړه نو دی ظالم شو مال خو د الله رضا لپاره ورکول پکار و ده پکې مخلوق یو ځای کو نو دا د ظلم وکړو زیاتي یې وکړو ده سره به هم څوک مددګار ني دارنګې د حرام مال نه صدقه وکړه دیم ظالم شو دارنګې صدقه وکړه او سائل ته کنځلم وکړو بد ردي ورته موی دیم ظالم دی او دارنګې مال کې زکات واجب شوی او زکات یې لا نه دی ورکړی دیم ظالم شو او دارنګې انسان منښته کړې ده او کار یې شوی دی او منښته نه پوره کړي دا هم ظالم دی دارنګې انسان اراده کړې ده اوس پوره کړي نه دا هم ظالم دی وما للظالمین کې دې ټولو خبرو طرف ته اشاره ده چې کم کم خبرې تا په ځان لازم کړي دي اوس یې پوره کې نه عمل پې نه کوې ګورې ظالم شوې او یا ساته سبا به ستا څوک مددګار ني نو لحاظ صرف الله د خپل ځان دپاره مددګار وګرځوه هغه عمل وکړه او معافي تلافي وکړه وما للظالمین من انصار ظلم اصل کې وضع شی فی غیر محله ته وایي یعنی یو څیز د سره پاره پیدا نه دی جوړ شوی نه دی او تی پای کې لګې الله تعالی دنیا کې چې څومره اشیا دي د خپلو فایدو دپاره پیدا کړي دي او ته رالګې هغه په بل ځای کې لګې لکه د انسان دا تندی چېرې دا لایق دی چې صرف الله ته دې ښکته شي او صرف الله ته دې په ځمکه باندې پریوځي او دا تندی ته غیر الله ته لګې دا تا ډېر لوی ظلم وکړو چې دا تندی را دې لایق د انسان صلاحیت او قوت او استعداد دا څه لپاره دا د الله د رضا او د الله د دین د سربلندۍ دپاره نن د انسان سوچو کې زموږ صلاحیتونه زموږ استعداد او قوتونه په څه کې لګي هر انسان په خپل ځای باندې ظالم دی هر انسانو
څومره چې انسان د الله نه لرې دی او څومره چې انسان د الله تعالی نه جدا شوی دی دومره دی ظالم دی او څومره چې انسان الله ته نږدې دی دومره دی انصاف والا دی. انسان دا بدن د انسان د صلاحیت او د انسان دا مال او جانو دا هر سره دې لپاره نه چې دارې په دې کې ولګي، نو الله جل شانو دپاره لګول پکارو. هر انسان په خپل خپل ځای باندې په خپله درجه کې دی ظالم دی او هر انسان دې ردې توبه وباسي. ان تبدو الصدقات، که چېرې تاسو ښکاره ورکوئ صدقو لره. صدقه چې انسان ورکي دوه حالتونه وي، یا به ښکاره ورکي د خلکو مخکې او یا په تیاره کې د شپې یوازیوالي کې ورکي. یعنې د خلکو مخکې یوازیوالي کې دواړه کار خیر دی، دواړه بهتر دي. چې د انسان نیت غلط نی، د ورکولو په ټیم کې د مال لګولو په ټیم کې ستا نیت خراب نه دی، ریا مقصود دی نه دی، دکلاوه دی مقصود نه دی، بس د غریب حاجت پوره کوي. موقع داسې وه چې ښکاره دې ورکړه د خلکو مخکې او ستا نیت کې داسې خبره نشته دی، بلکل ټیک ده. بېشکه ته خلکو ولیدي، د خلکو دا لیدل دا څه ګناه نه دی، نه څه ریا ده. د ریا تعلق د انسان خپل زړه سره دی، د هغې بار خلکو ته پته نه لګي. ته یو انسان له ښکاره ورکې مالو چې ته دا صدقه ده دا قبوله که، او ستا په زړه کې دا نشته چې خلک ما وویني، بلکې ضرورت داسې تا ورکو، دې کې هېڅ قسمه ګناه نشته، نه د ریا نه د کلاوه ده. د ریا در چې ته دا نیت وکړې چې داسې وکړمه، یعنې موقع داسې را چې تیره شه اوس خلک دې وخت کې ښه موجود دي او ګوري، زما نام نمود به پیدا شي، نو راشه د خلکو مخکې حالانکې هسې نه ورکې، خو د خلکو د وجې نه ورکې، دا اوس ریا ده. او د انسان اراده چې وایي دې مال څوک غریب میلو شي راته، څوک سایل راته میلو شي چې دا صدقه وله ورکړم، تا مخکې نه په جیب کې ایښودې ده. او د خدای شانو چې تا ته یو غریب میلو شو، یو سایل میلو شو او خلک هم موجود دی، ورکه د هغې مخکې تا خو مخکې نه نیت دا کړی چې صدقه ورکومه، خو چې څوک میلو شي نو میلو شو. نو د ریا دا نه چې د خلکو مخکې به نه ورکې کوي دا ریا ده، دې ته نه وي زړه تعلق سره، یعنې د ریا تعلق زړه سره دی. او یو دا چې تی په تنهایۍ کې یوازیوالي کې ورکې چې هغه ځای کې بل څوک نشته دی، نو په دواړه بهتر دي او دواړه ښه دي، خو په دې کې بیا زیات بهتر دا تنهایي ډېره ښه ده. د دې فایدې ډېرې دي، ستا لپاره هم فایده ده او دا بل دپاره هم فایده ده. نو دا بهتر ورکول دا زیات ښه دي، یعنې د تیاره کې ورکول یا په یوازیوالي کې ورکول دا ډېر بهتر دي. د دې وجې نه یو پیره د شپې او د ورځې منځ کې مناظره وشوه چې دا ورځ غوره ده او که دا شپه غوره ده. نو ورځې ووایي چې زه ستا نه ښه یم د شپې نه، او ورځې دا ووایي چې ګوره ما کې 3 لمونځونه فرض دي، د سهار او د ماسپښین او د مازدیګرو،
او تا کې 2 منځونه فرض د ماښام او د ماسپښین منځونه دي. وی دویمه وجه دا چې ما کې د جمعې مونځ دی او تا کې جمعه نشته دی. دریم دا چې د اخترونو منځونه ما کې دی په تا کې دا نشته دی. څلورم دا چې د عرفات میدان دا په د ورځې کیږي. بله دلایل ورځې پیش کړو او څومره چې شر دی او فساد دی او غلاګانې د شپې کیږي. وی ته دونه ښه نه چې څونه زه ښیمه. شپې ورته ووایي خبره خو دې په سر سترګو باندې ټیک ته ما کې 2 منځونه د ماښام او د ماسپښین دي، لیکن ما کې چې کوم مونځ دی که نه ګوره په تا کې نشته د تهجدو مونځو. چې کله دغه وخت کې یو انسان راپاڅي او هغه چې سکي که نه نو ته څه خبرې تاسې لیدلي دي چې د هغه کوم مراتب طی کېږي د شپې کمالات چې انسان حاصلي دا د شپې حاصلي. دا څومره لوی لوی خلک چې تاسو ښکاري نامي ګرامي شخصیات او علمي میدان کې او دعوت په میدان کې او د کار میدان کې دا ټول کمالات د شپې دی حاصل کړي دي. اینه څوک خبري اذا دنت الخیام الی الخیام واقرب ما یکون الشوق یوما اذا دنت الخیام الی الخیام. وی هغه څه ناشنا ورځې چې کله حبیب او محبوب خپلو ته یوځای شي او نږدې شي یو بل ته. تاسو دغه ملاقات نه څه خبر یې چې دا خلک د شپې په دې ځمکه باندې سر ایښی د دې هغه ژړا او فریاد او د دې هغه راز او نیاز الله تعالی سره کومې خبرې نه ته څه خبرې لذتون نه ته څه خبرې. او دویم دا چې شب قدر او لیلة القدر هغوی په دې شپه کې د هر کالي. او دریم دا چې نبی علیه السلام د شپې کوم سفر کړی و که نه د معراج واقعې نه ته څه خبرې. نو دا شپه غالبه شوه په ورځ باندې ځکه شپه کې کمالات ډیر زیات دي. نو دام یو خبره چې ښکارم صدقه ښه ده خو د پټې صدقې څه ناشنا لذت دی. حدیث کې راځي یو سړي دا اراده وکړه چې زه به نن شپه صدقه کومه چې څوک ونه ویني. نغه صدقه یې د یو زناکارې د بدکارې زنانه په لاس کې کېښوده. ده خو دا به چې ته یو زنانه وي د شپې راغلې را غریبه به وي نو څه به ورکړني نو هغې له یې دا مال ورکو. نه ده هغه وپېژنده او نه هغې دې پېژنده چې دا څوک دی. خو سحر خبره خوره شوه چې بېګا خو چا یو بدکارې ښځې له صدقه ورکړې ده. ده هم دا اورېده نو ده په زړه کې چې الله به ته یې قبوله کړي خو دا څه وشو. زه نن شپه بیا صدقه کومه. نو چې د شپې له بیا لړو او صدقه یې کوله نو د یو غل انسان په لاس کې مال کېښودو. هغوی دا به چې ته غریب وي او راغلی به یې څه مزدورۍ له څه به ورته میلاو شوي هغه حالانکې غل او غلا له روان و او ده له مال ورکو او نه غل ته دا پته چې دا څوک دی او نه ده ته چې دا څوک دی. خو سحر خبر خلکو کې مشهوره شوه چې بېګا خو چا غل له مال ورکړی صدقه کړې ده. ده وی یا خدایه بیا داسې چلو شو خو زه الله دې قبوله کړي.
نن شپه بیا صدقه کومه. نو په دغه شپه د یو مالدار ترین انسان په لاس کې یو غني د هغه په لاس کې مال کېښودو او سحر خبره مشهوره شوه چې یو غني انسان له بېګا چا صدقه ورکړې ده. دړه کې قسمه قسم خدشات رالو چې دا ما دا مال به الله تعالی په سم ځای نه قبلي نو لیکن دته وویلی شو چې نه ستا د دریو شپو دا صدقې الله تعالی قبولې کړي او دا چې درې واقع وشي دې کې یو لوی حکمت و. هغه بدکاره زنانه وه هغې ته په دې سر سبق میلو شو چې ګوره زه مال پیدا کوم نو په غلطه طریقې سره پیدا کومه. دارې په دنیا کې داسې خلک شته چې د شپې صدقې کوي او زما الله تعالی انتظام وکړو په جایز طریقې سره نو زه ولې غلط کار وکړمه. نو هغې د هغې نه توبه وباسله ستا په صدقې سره. او دا چې تا غل انسان له صدقه ورکړه هغه غل د خپلې غلا نه توبه وباسه چې هغه خلک د شپې صدقې کوي او موږ دارې غلاګانې کوو. نو هغه د هغې نه توبه وباسله او دغه غني انسان چې هغه سوچ وکړو چې وګوره زه دارې مالدار یم دارې د ورځې چاله څه نه ورکومه او خلک دارې د شپې ګرځي او صدقې ورکوي نو ما له خو ډېر ورکول پکار نه. هغه دغه خپل عمل نه توبه وباسله او هغه هم صدقې شروع کړې. نو ستا درې واړه صدقې هم الله تعالی قبولې کړې او دارنګې درې دروازې هم الله تعالی بندې کړې په دې سره. نو صدقه چې ده دا چې په پټه باندې دا ډېره ښه ده. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي صدقة السر تطفئ غضب الرب. دا پټه صدقه چې ته ورکوې په دې سره د رب هغه غصه او د رب هغه غضب چې دی هغه ورسره ختمیږي او هغه د الله تعالی مدد انسان سره شامل شي. بیا نو په پټه باندې صدقه ورکول دا ډېر بهتر دی ښه خبره ده او ښکاره ورکول هم صحیح دي چې موقع مو کوي. ان تبدو الصدقات تا ته پته یو غریب انسان دی لیکن دا غربت چاته نه دی معلومو. غریب انسان دی او خوددار دی خپله غریبي چاته نه ښکاره کي خو لیکن تا ته د هغه فقر معلوم دی او خلکو ته نه دی معلومو او ته دا وایې چې خلک توجه درته وکړي نو ته د خلکو مخکې هغه له صدقه ورکوې چې خلکو ته معلوم شي چې دا غریب دی او د سره خلکو صدقات او خیرات شروع کړي نو دا یو ښه نیت دی ستا نو داسې هم کولی شي خو چې د هغه د خوددارۍ پکې خیال وساتي. نو دا ان تبدو الصدقات که چېرې ته ښکاره ورکوې تاسو ښکاره ورکوئ صدقې یا په تا باندې خلک الزام لګي چې دا ډېر شوم دی او بخیل دی دی خو زکات هم نه ورکوي صدقه هم نه ورکوي حالانکې ته ورکوې خو لیکن خلک په تا باندې الزام لګي ځکه خلک نه ویني خلک وایي که دا چې ته بلکل شوم دی ګنې حالانکې داسې نه تو او تو ستا په معاشره کې په علاقه کې یو عزت دی یو مقام دی
نو ته بیا د خلکو مخکې هم صدقه ورکړه چې خلک ویني چې نه داسې نه ده. خو د هر چا مخکې نه داسې یو عادل انسان مخکې صدقه ورکړه چې هغه وویني چې هغه بیا ستا دفاع کو به نه زما مخکې داسې کړي دي، الزام پې مه لګوه. ان تبدو الصدقات، که چېرې تاسو ښکاره ورکوئ صدقو لره، فنعما هي، یعنې فنعم شیء هي، دام ډېر ښه کار دی او بهتر کار دی، دې کې هم څه مذمت نشته دی. نبی علیه السلام ښکاره صدقې هم د خلکو نه غوښتي دي او خلکو ورکړي دي. د تبوک په موقع باندې علی الاعلان کلم کله نبی علیه السلام په جومات کې تشریف فرما دی او اعلان یې کړی دی بی راوړئ شابه، او صحابه کرام رضی الله عنهم د رڼا ورځې خپله حصه راوړې او مخې ته یې ښودې ده. نو دا نه چې ګنې ښکاره ورکول څه منع دي. نبی علیه السلام د جمعې په ورځ باندې د خطبې دوران کې یو صحابي راغی په دروازه باندې او غریب و، حالت یې ډېر خراب و. نبی علیه السلام ښکاره اعلان وکړو چې صحابي سره مدد وکړي او څادر یې خور کو، خلکو بیا خپل اخلاص وکړو او نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته دا راغونډ کړو، هغه صحابي له ورکړو. ښکاره هم دا کارونه شوي دي. وان تخفوها، او که چېرې تاسو پټه ورکوئ دې لره دا صدقې، وتؤتوها الفقراء، چې په پټه ورکوئ نو بیا دوه طریقې دي. یو خو دا چې پخپله یو غریب تلاش کا، یو فقیر تلاش کا. نفلی صدقه غنی لم ورکولی شي، مالدار لم نفلی صدقه ورکولی شي، خو غریب له زیات بهتر دی. یو خدا چې پخپله تلاش کا بیا له د شپې ورکا. بهتر صورت دا دی چې یو تیلی جوړ کا، یو پارسل جوړ کا او پای کې تحریر مو لیکه چې دا د الله په نوم باندې صدقه ده او ما ستا په دروازه باندې کېښود، دروازه وټکوه بیا اوچته کړي، خو چې لیکل پکې وکړي لکه نورې خبرې ترې جوړې نه شي. او یو دام دی چې ته د بل چا په ذریعې سره چاته به دا صدقه ده زما نوم ماله بس پای کې جمع که یا چاله ورکړه، یو غریب له ورکړه، دا هم ښکلي صورت دی. وان تخفوها، او که چېرې تاسو پټ ورکوئ دې صدقو لره، وتؤتوها الفقراء، او تاسو ورکوئ دې لره، یعنې تاسو رسوئ دې لره الفقراء غریبانانو ته، یعنې فقیر او غریب ته رسول پکار دی چې د هغه دا فقر الله تعالی ختم کړي. ګوره الفقراء یې وایي، فقراءکم یو نه وي، نفلي صدقه کافر لم ورکولی شي، مشرک لم ورکولی شي، غیر مسلم لم ورکوي که چېرې غریب دی تنګ دسته دی، هغه سره مدد کول داسې ګناه نه دی، ستا صدقه الله تعالی قبلي. واجب صدقه چې دا زکات او عشر دی او منښته ده او فطرانه، دا کافر له مشرک له غیر مسلم له نشي ورکولی او نفلي صدقه ورکولی شي. تا سره په انډیوالۍ کې، تا سره په مس کې، تا سره په سفر کې یا په کور کلي کې یو کافر دی او غریب دی او تنګ دسته دی، هغه له صدقه ورکولی شي، تا له الله تعالی پوره اجر درکړي.
ممکن دی چې د هغه زړه نرم شي او هغه ایمان ته راشي. دا مؤلفة القلوب ته به چې نبی علیه الصلاة والسلام ورکولو، خو یو مقصد دا مو کړی چې د دې زړونه اسلام ته نرم شي او اسلام ته راشي. د حنین په موقع باندې نبی علیه السلام سل اوښان چې دنې یو تن ته ورکړي دي. 100 اوښانو، 200 300 پکې روایت کې راغلي دي. 300 اوښان نبی علیه السلام یو کافر ته ورکړي چې هغه نوی اسلام ته رغبت پیدا شو. نو دا د اسلام ته د راتلوم دا یو طریقه را، ځکه یو کافر سر دا غم دی هسې نه زه مسلمان شم بیا به د معیشت به څه کېږي. او کافر دی هر څه ورته حلال دي او حرام کې نشته، لیکن سره دا غم دی چې اسلام کې حرام او حلال هم شته، زما د معیشت به څه کېږي. او تا هغه سره تعاون وکړو، هیلپ یې وکړو، د هغه یو اثره پیدا وي. مسلمان خو ډېر ښه خلک دی، انسان مدد کي، تعاون کي، کیدای شي اسلام ته راشي. وتؤتوها الفقراء، او تاسو ورکړئ دې لره غریبانانو ته، فهو خیر لکم، پس دا پټ ورکول ډیر بهتر دي ستاسو لپاره. دې ته ترجیح ورکړه چې دا ډیر بهتر دی دا پټ ورکولو. ویکفر عنکم من سیئاتکم، او الله تعالی به اورجوي د ستاسو نه من سیئاتکم، دا من دپاره تبعیض دی، بعضې ګناهونه ستاسو. ټول ګناهونه صدقې سره نه معاف کیږي، توبه وباسل پکاري، فرایض او واجبات پوره کول پکاري، لیکن صدقې سره بعضې ګناهونه معاف کیږي. والله بما تعملون خبیر، او الله تعالی چې دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. ان والله خبیر بما تعملون، الله تعالی خبردار دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ. دلته هم دا انډیکیټر ولګو، ګوره الله خبردار دی، بس سوچ کوه خاننو. ښکاره ورکوې نو نیت دې څه دی، او په پټه ورکوې نو نیت دې څه دی، او په کوم مقصد باندې. بس الله خبردار دی، دا خبره ذهن کې ګورې کیږه. او هغه چې تاسو خرج کړو د نفقې نه، یا تاسو منښته وکړه د څه منښتې نه، پس بېشکه الله تعالی پېژني هغې لره، او نشته د پاره د ظالمانو څوک مددګاران. که چېرې تاسو ښکاره ورکوئ صدقو لره، پس ډېر ښه کار دی دا. او که چېرې تاسو پټ ورکوئ دې لره، او تاسو ورکوئ دې لره غریبانانو ته، پس دا بهتر دی ستاسو لپاره. او الله تعالی معاف کړي تاسو ته ګناهونه ستاسو. او الله تعالی چې دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی.